بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. ستاسو په دې ښکلي محفل کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث تاسو ته ووایم چې د جنت محفل پکې یادېږي. بیا به یوه خاطره درته ووایم انشاءالله. بیا کېدای شي کوم پیام د مجاهدینو مور او پلار ته وي هغه هم په اختصار سره درته ووایم. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة فيشتاق بعضهم إلى بعض فيسير ذا إلى ذا. انس رضی الله عنه څخه روایت دی، فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کله انسانان کله مسلمانان جنت ته داخل شي د ملګري دوستان په دنیا کې چې څوک دوستان او ملګري وو یشتاق بعضهم الى بعض د ملګري به یو بل ته شوق وي چې یو بل سره وویني. کم ملګري چې په دنیا کې یو بل سره د الله لپاره محبت کوله. فیسیرو نو راپورته به شي، تختونه به روان شي. تخت چې صرف په زړه کې د تمنا راشي زه له فلاني ملګري سره ملاقات ته میلاو شم، نو د هغې تخت به راپورته شي. هغه به د هغه ملګري د چا خواهش چې کوي د هغې ملګري ملاقات ته به لاړ شي حتی یجتمعا، تر دې پورې چې د دوی ملاقات به سره وشي په جنتونو کې. نو بیا به څه فیسأل صاحبه، نو دی به په دې کې به د یو ملګری د بل نه پوښتنه کوي هل تعلم متى غفر الله لنا، تا ته پته شته چې موږ الله عز وجل کله وبخلو؟ یعنې په دنیا کې الله رب العزت موږ کله وبخلو؟ هغه محفل درته، هغه انجمن درته یاد دی، هغه مجلس درته یاد دی؟ نو ملګری دوست به یې ورته وایي عندما كنا في موضع كذا وكذا غفر الله لنا. په یاد دي په دنیا کې په یو ځای کې په یو مجلس سره یو ځای شوي وو، په یو مجلس کې په یو انجمن کې په یو محفل کې سره یو ځای وو، د الله نه د مغفرت دعا وغوښته. په هغه مجلس کې الله رب العزت موږ تاسو ته مغفرت وکولو او دغه عظیم جنتونه یې را نصیب کړل. الله رب العزت موږ تاسو ته هغه مجلس را نصیب کړل. قدرمنو او ګرانو وروڼو، والله العظیم چې د دنیا نعمتونه راټول کړئ که د دغه مجلس خوند پکې پیدا کړی ورنه دا وګورئ، دغه خړې خیمې، دغه باران، دغه درزهار، دغه فقر، د مور و پلار جدایي، د ملګرو دوستانو نه جدایي، خپل خپلوانو نه جدایي، خو د دې باوجود هم دغه د خوشحالۍ او د خوند او د مینې محبت ژوند به په هیڅ ځای کې پیدا نه کړی ورونو. د دې عظیم نعمت په قدر باندې موږ نه پوهېږو، ځکه الله رب العزت موږ ته راکړی دی. د دې پوښتنه دغه چا نه وکوئ څوک چې د دنیا په فتنو کې غرق دی، د چا په زړه کې چې هیڅ انسان ته مینه نشته، څوک چې د غمونو هم او غم څه د وجې نه د شپې خوبونه نه ورځي. په دنیا کې ګوري داسې څوک نه ورته ښکاري چې زړه چې په کتو سره یې زړه خوشحاله شي، داسې مینه نه پیدا کوي، داسې مینه نه لري، داسې محفل نه لري چې ورشي زړه یې خوشحاله شي. پکې زړونه یې له ملګرو سره ورشي، که چا سره کم تبسم وي، چا سره کومه خندا وي، هغه هم د زړه په سر باندې. کیدای شي د چا سره د دنیا ملګرتیا وي، د دنیا حرص او لالچ وي، خو داسې د زړه نه داسې مینه چې خالصتا د الله دپاره وي، هغه ورونه په دغه محفلونو کې په دغه محفلونو کې هیڅ معلومات نشته چې زما دا ملګری، زما دا ملګری، زما دا ملګری د کم ځای راغلی، سبا به چېرته ځي. د الله په مینه باندې سره یو ځای کېږي، د الله په مینه سره جدا کېږي. ډېر داسې ملګري سره یو ځای شوي یو، ناسته پاسته هم درلوده، نه پوهېږو چې هغوی چېرته دي، څوک په بندیخانو کې دي، څوک شهادتونه، الله شهادتونه ورنصیب کړل. هیڅ شي نه یې را جمع کړي،
مګر د الله رب العزت مینې او محبت ورنه. نورونو دغسې محفل به په ورځ د قیامت هم فرق به یې دا یي چې دغه د مینې په دې سخت باران لاندې وږی کېدی ځای کې نه علی منابر من نور، هغه به په داسې منبرونو د پاسه وي چې هغه به د رڼاګانو منبرونه وي. یغبطهم الشهداء والانبیاء، داسې منابر به وي، داسې منبرونه به وي د روښنایۍ د رڼا دومره بلند او بالا به وي. یغبطهم الشهداء، حتی چې شهیدان به هم په زړه کې تمنا لري. شهیدان چې الله رب العزت دومره لوی لوی مقامونه ورکړي دي، خو د دغه مقام به هم تمنا لري په کومو مقامونو باندې چې هغه کسان ناست دي چې د الله دپاره محبت کوله. د الله رب العزت نه دعا کوو چې الله رب العزت موږ او تاسو ته هغه محفل را نصیب کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. تاسو نه څوک جنت ته نشي داخلېدی تر څو پورې چې مینه نه یې کړي یو له بل سره، تر څو پورې چې ته یو له بل سره مینه نه یې کړې. وروڼو دا کومه مینه ده چې الله رب العزت پې جنت ورکوي؟ دا هغه مینه ده چې د الله په خاطر مینه یي. وروڼو د قرابت په خاطر نه، د قریب سره خو د هر چا مینه یي. وروڼو په اختصار سره وایم چې دغه نعمت وروڼو بل چاته نه پیدا کېږي. وروڼو دا که ته په کور په کلي کې ناست وی، د تا به مینه د الله دپاره چا سره وه؟ د ورور سره. د ورور سره خاصه مینه یي، خو د وینې مینه ده، د قرابت مینه ده، د دوستۍ مینه ده، د کاکا زوی د ماما زوی سره، د کلیوال سره. بیا هغه خوند او لذت په هغه مینه کې چېرته دی؟ کومه مینه چې په داسې دوستۍ او رفاقت کې ده وروڼو چې هېڅ قرابت نه ورسره لري، حتی شناخت نه ورسره لري چې د کوم ځای دی، خو بیا هم سره ناست دی، سره خورئ څښئ، یو له بل نه د الله په خاطر یو له بل نه سبقت اخلئ د الله تعالی د دین په خاطر باندې قربانۍ لپاره. نو وروڼو دغه حدیث که خلک په کور کې وایي یا تاسو په کور کې لوستلی وای، چې څومره تمنا م کړی وای، دا دواړه حدیث مې چې درته وویلی چې المتحابون فی الله علی منابر من نور، دغه حدیث او دا حدیث چې تاسو جنت ته نسئ تللی مګر تر هغه پورې چې تاسو یو له بل سره مینه محبت ونه کوئ. وروڼو که په کلي کور کې وای، ډېر تمنا به دې درلوده چې کاشکې داسې څوک پیدا سوي وای چې ما ورسره د الله طرف نه د الله په خاطر باندې مینه کړې وای، محبت مې ورسره کړی وای. خو شاوخوا چې د کتلې وروڼو داسې څوک به دې نه پیدا کړي، ځکه د مینه خو دو طرفه یي. ته به څوک په کلي کور کې د فتنو په وطنونو کې به داسې لله فی الله کس پیدا کړي چې تا سره مینه وکړي د الله په خاطر باندې. هلته مینې د څه په خاطر دي وروڼو؟ خو یا به د همصنفۍ د درس مینه به دي ورسره، یا به د تجارت ملګری، یا به د یو شي ملګری، یا به د بل شي ملګری. خو داسې ملګری چې خالصتا د الله په خاطر باندې د مینې یې ورسره. وروڼو دغسې ملګرتیا د جهاد په دې عظیمه لاره کې پیدا کېږي. او الله رب العزت مو د هغه د آخرت مجلس هم را نصیب کړي. د الله نه غواړو وروڼو چې الله رب العزت هغه محفل هم را نصیب کړي چې یو له بل نه پوښتنه وکړو چې تاسو خبر چې الله موږ ته په کومه شپه باندې مغفرت کړی و، په کومه ورځ کړی و. او بیا وروڼو دغه د جهاد د سنګر دغه ورځ او د شپه یاده کړو چې په هغه شپه باندې. نو وروڼو دا یو حدیث و چې ما تاسو ته په دې مجلس کې ډالۍ کړو. الله رب العزت ته عمل کول توفیق رانصیب. وروڼو یوه خاطره درته وایم. په دې ملګرو کې بعضو ملګرو مور او پلار ته د مجاهدینو مور او پلار ته پیغام ولېږلو، پیغام یې وویلی چې آیا تاسو اولادونه د دې په خاطر جهاد ته نه رالیږي چې مړه به شي، د وخت نه مخکې څوک مړ کېږي. وروڼو زه یو خاطره درته وایم، داسې ژوندۍ خاطره چې ما په خپلو سترګو لیدلې. زه یو وخت د یو شهید په غایبانه جنازه کې شریک شوم. الله دې شهادت قبول کړي. عجیبه دا وه چې کله د شهید جنازې ته غایبانه جنازې ته ورغلو دغې کلي ته، خبر شو چې په همدغه ورځ باندې د دغه شهید
چې موږ یې غایبانه جنازه کوو. غایبانه جنازه په دې وجه باندې کوله چې هغه د دښمن په منطقه کې پاتې و. دغسې یو فدایي حمله یې کړې وه چې د دښمن په صفونو کې ننوتلی و، شهید عمل ته پاتې و، شهید یې نه ورکولو. نو کورنۍ او خلکو د هغې غایبانه جنازه وکوله. د تقدیر خبره وه چې په همدغه ورځ باندې په کومه ورځ باندې چې دغه ځوان شهید کېږي، په همدغه ورځ باندې د ده یو بل ملګری و چې یو وخت د وختونو نه د ده د جهاد ملګری و. په یو ځای باندې د مکتب نه په یو ځای باندې جهاد ته راوتلي وو، په یو ځای باندې معسکر ته تللي وو د جهاد په خاطر باندې. خو د یو پلار معسکراتو ته راغلو او وایي چې هغه زوی خپل ورسره بوتلو، په هره حیله او په هره بانه باندې چې بوتلو، خو د دې په خاطر باندې بوتلو چې د جهاد دی، په دې کې مړ نه شي، په دې کې مرګ دی، په دې کې بندیخانې دي. خو د بل ملګری یا د بل دوست یې پاتې شو په جهاد. هغې ته خپل مور و پلار الله رب العزت ته همت ورکړی و چې وصیت او نصیحت یې ورته کړی و چې لاس دې د الله په لار کې جنګېږي، مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی. وروڼو هغه دواړه ملګري په یو وخت کې مړه شول، په یو وخت کې. د ځمکې او د اسمان فرق دی په دې دواړو مرګونو کې. وروڼو د یو د الله په لاره کې شهید شوی و، شهید. محفل ته چې ورغلو باور وکړئ وروڼو، خواږه سره تقسیمول، مټایان سره تقسیمول. دومره خوشحاله و، دومره فخر یې کول چې الحمدلله چې الله رب العزت زموږ په کورنۍ کې یو شهید پیدا کړو، او الله رب العزت زموږ د کورنۍ نه د موږ د شفاعت په خاطر باندې آخرت ته یو کس ولېږلو. خوشحاله و، مطمئن و، زړونه یې مطمئن. په همدغه ورځ باندې چې موږ دې جنازې غایبانه جنازې ته حاضر وو، دغه بل ځوان چې پلار یې په زور باندې له معسکر نه راګرځولی و، د هغې مړی په دې کلي کې پروت و. په همدا ورځ باندې په کومه واقعه کې، په کومه حادثه، د موټر په حادثه کې مړ شوی و. د هغې مړی په دې کلي کې پروت و. په همدا ورځ باندې په کومه واقعه کې، په کومه حادثه، د موټر په حادثه کې مړ شوی و. جنازه یې مړی راوړی و. د ټولو نه تعجبور دا ده چې د هغه بل ملګري چې د موټر په حادثه کې مړ و، د هغې پلار او کورنۍ ټول د دغه شهید جنازې ته راغلي وو. خپل مړی په کور کې همدغسې پرېښی و، سرونه یې ښکته وو، افسوس یې کولو، تمنا یې درلوده چې کاش موږ د خپل زوی نه وای راوستلی، ځکه هغه په داسې مرګ نه و مړ، په عادي مرګ هم نه و مړ. کله چې د جهاد نه راواپس شوی و، په نورو لارو باندې اخته شوی و، د مرګ هم په یو بده واقعه کې د مرګ پېښ شوی و. وروڼو دا یو خاطره ده چې ما په خپل ژوند کې لیدلې ده. هغه مور و پلار، د هغې پلار او وروڼو د خپل مړي جنازه پرېښوده، د شهید غایبانه جنازې ته راغلی و، ځکه دا ورته فضیلت ښکارېدله. نو موږ هم داسې وایو، د مور و پلار ته وایو، خپل مور و پلار ته وایو، او د ټولو مجاهدینو په نمایندګۍ باندې د ټولو مجاهدینو مور و پلار ته وایو چې د دنیا ژوند والله عظیم څو ورځې ژوند دی، څو ورځې ژوند دی، ډېر کم دی، ډېر. څومره چې تصور کولی شي دومره کم دی. دغه ځوانان زمن چې تاسو لرئ، مور و پلار ته وایم والله العظیم یوه ورځ به ځي، سترګې به یې پټېږي. خو ډېر فرق دی، د ځمکې او د اسمان فرق دی چې د چا زوی د الله په لاره کې د الله د دین د سربلندۍ دپاره، د نفاظ شریعت دپاره شهید شي، چې په دنیا کې به سرلوړی، په آخرت کې به د شفاعت سبب درته ګرځي. او د هغه مړي ترمنځ چې په کور کې به د کټ سر ته به یې ناست وي، زاړی به، زوی به هم درنه تلی وي، او هېڅ فایده به یې درته نه وي رسولی په دنیا کې. نو مور و پلار ته وایو چې والله العظیم ما په دنیا کې دومره رحیم ځوانان په مور و پلار باندې نه دي لیدلي لکه په دې جهاد کې چې ما لیدلي دي. ورونو د خپل زړه حال هم وایو، په الله مې د قسم وي، د هر مجاهد په نمایندګۍ زه دا وایم، په ډاډه زړه وایم چې مجاهدین د مور و پلار عاق نه دي. والله العظیم د مور و پلار په نسبت باندې بې ادبه نه دي.
زړونه یې کلک نه دي دا چې د مور او پلار نه راجدا کېږي د خپل اولادونو نه راجدا کېږي والله سنګدله نه دي کلک زړې نه دي خو الله رب العزت یې د نورو مورانو اوښکې په زړه کې ورغورځولي دي الله پاک یې په زړه کې د نورو مسلمانانو درد ورغورځولی دی نو موږ مور ته وایو خپلې مور ته وایو د هر مجاهد مور ته وایو چې مورې په الله مې د قسم وي که د دې په وجه باندې ستا نه راجدا شوی یم چې په زړه مې کلک دی والله ما د امت مسلمه د مورانو اوښکې لیدلي دي د هغې تار ګریوان مې لیدلی ما مورانې لیدلي چې د پیغلو لوڼو عزتونه یې د هغې په مخ کې لوټ شوي دي ما مورانې لیدلي چې د هغې په مخ کې د هغې ځوان زمن واړه ماشومان د هغې په مخ کې حلال شوي دي والله مورې زه د هغه مور درد راویستلی یم د هر مجاهد خور ته وایم چې والله خویندو زموږ زړونه کلک نه دي موږ نه غوښتل چې له تاسو نه جدا شو له تاسو نه راوځو خو نورې خویندې مې لیدلي دي هغه هم زما خویندې دي ما د عافیه صدیقي اوازونه هم اورېدلي د هغې تصاویر مې هم لیدلي ما د فاطمه عراقي تصاویر هم په جیل کې لیدلي ما د هغه سلګونو او زرګونو خویندو آهونه او اوازونه اورېدلي ما د هغه خویندو خطونه هم لیدلي لوستلي مې دي چې د بندیخانو نه یې خپلو وینو باندې لیکلي دي اواز یې ماته کړی ماته د امت ځوانانو ته یې اواز کړی زه د امت ځوان یم هیڅ عذر نه لرم خویندو ته وایو چې په الله مې د قسم وي د دې وجه نه تاسو نه نه راجدا شوي په دې وجه نه راجدا شوي چې زموږ زړونه کلک دي بلکې موږ د هغه خویندو اوازونه اورېدلي دي د هغې آهونه مې اورېدلي تاسو خو الحمدلله په خپل کور کې باعزته ناست دی موږ د هغه عزتونو د انتقام په خاطر راوتلي یو د چا عزتونه چې د یهودو او نصاراو په لاس باندې لوټ شوي دي تار شوي دي موږ خپلو کورنیو ته وایو کوروالو ته وایو خپلو بچیانو ته وایو چې په الله مې د قسم وي په زړونو کې ستاسو درد مینه همیشه دپاره موجوده وي هرګز مو نه غوښتل چې ستاسو نه لرې شو جدا شو هرګز نه غواړو چې ستاسو دپاره سوری نه شو خو موږ داسې ماشومان لیدلي چې د یهودو او نصاراو په بمونو باندې سوځېدلي ذبحه شوي حلال شوي ژوندي په اور باندې سوځېدلي دي که الله رب العزت زموږ امت عزیزه کړو هرګز به موږ له تاسو نه جدا نه شو ځکه موږ پوهېږو چې د جنت د مور او پلار د مور تر پښو لاندې دی موږ به هرګز د مور نه بیا جدا نه شو که دا امت الله رب العزت عزیزه کړو او زموږ د خویندو عزتونه او ابرو دا خوندي شول نو د ټولو مجاهدینو په نمایندګۍ ځکه خبره کوم چې د مجاهدین په خپلو سترګو ګورم وینم یې د ټول هم دغه احساس دی ما مجاهدین په د مور و پلار ته د دعا په حالت کې لیدلي چې ژاړي مور و پلار ته دعا غواړي ما داسې مجاهدین لیدلي چې بار و بار له یو بل ملګري نه چې کله جدا کېږي په چا چې د خیر اراده وشي خپل مور و پلار ته دعا ترېنه غواړي که ژوندي وي صحت ورته غواړي یا که وفات شوي وي مغفرت ورته غواړي نو مور و پلار ته وایو چې والله سنګدله نه یو زړونه مو کلک نه دي د دین په خاطر باندې راوتلي یو څو ورځې ژوند دی ډېر کم ژوند دی ډېر کم ژوند دی ورونو خویندو ورونو مور و پلار بچیانو دې ټولو ته وایي کورنۍ ته وایي خپل کوروالو ته وایي چې ډېر کم ژوند دی که داسې وایم چې د ګوتو په شمېر دی ورونو د ګوتو په شمېر باندې هم نه دی له دې نه هم کم دی د آخرت سره چې مقایسه کوي
ابدي ژوند را روان دی، ابدي ژوند، کوم ژوند چې نه ختمېدونکی ژوند دی. نن یو څو ورځې سختي تېره کړئ، د خپل اولادونو جدایي تېره کړئ، په آخرت کې بیا جدایي نشته. په آخرت کې به همیشه همیشه انشاءالله سره یو ځای یو. که الله زموږ شهادت قبول کړي، الله زموږ نه راضي شي، الله مو سره وعده کړې ده چې د خپلې کورنۍ نه به 80 کسانو شفاعت قبلیږي ستاسو. خویندو ورونو ته وایو، مور او پلار ته وایو، دوستانو او اقاربو ته وایو چې تاسو موږ ته صرف دغه دعا وکوئ چې الله رب العزت موږ ثابت قدمه وساتي. موږ ته دا دعا وکوئ چې زموږ شهادت قبول شي. په آخرت کې به بیا نه ختمېدونکی ژوند او نه ختمېدونکی ژوند به یې ورونو ته بیا د سره جدایي نه وي. د هغه ژوند په خاطر باندې، د هغه عظیم ژوند په خاطر باندې، د هغې په امید باندې موږ ته مغفرت وکړئ، موږ وبښئ. نو دا مور او پلار ته، د ټولو مجاهدینو مور او پلار ته، خپل مور او پلار ته، ټولو مجاهدینو مور او پلار خویندو ته د پیغام دی، د مجاهدینو په نمایندګۍ باندې ورته پورته کومه، ورته رسومه. په اخره کې دعا کوو ورونو، لاس پورته کوو، دعا کوو. که الله وکړي چې زموږ دغه ښکلی محفل دا د دې سبب شي چې په آخرت کې یو له بل نه پوښتنه وکړو چې هل تعرف متى غفر الله لنا. دعا وکړو. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. اے اللہ، اے کریم ذاتا، اے رحیم ذاتا، اے رب العالمین، یا کریم یا رحیم. یا الله ستا د رضا په خاطر راوتلي یو، یا رب ستا د رضا په خاطر راوتلي یو. یا الله موږ کمزوري یو، یا الله زموږ مغفرت وکوي. یا رب کریم زموږ په ضرباتو کې برکت واچوي یا رب العالمین. یا رب که موږ رښتیا هم د امت د غم او د عزت په خاطر باندې راپورته شوي، یا رب زموږ جهادونه قبول کړي. یا رب زموږ په منځ کې مینه او محبت واچوي. یا الله موږ په کفارو، منافقینو او مرتدینو باندې غالب کړي یا رب. یا رب زموږ امارت اسلامي دوباره قائم کړي. یا رب زموږ امارت د خلافت پایلامه وګرځوي یا رب. یا رب العالمین زموږ په وینو باندې د اسلام د باغچه خړوبه کړي یا رب العالمین. یا رب زموږ په ککریو باندې د اسلام مناره جګه کړي. یا رب زموږ په ککریو باندې د اسلام مناره جګه کړي. یا رب ته موږ ناراضي شو، موږ ته ناراضي یو. یا رب العالمین زموږ مغفرت وکوي، مینه او محبت منځ کې واچوي. یا رب العالمین جهاد مو قبول کړي، جهاد مو قبول کړي. امیرانو ته هدایت وکوي، مینه او محبت زړونو کې واچوي یا رب العالمین. یا رب العالمین په ټول عالم اسلام کې اسلام ته بری ورکړي. کوم زموږ بندیان دي یا رب العالمین هغوی ثابت قدمه لري. یا رب العالمین زر ته زره یې د کفارو له منګولو څخه راخلاص کړي. یا رب العالمین زر ته زره یې د کفارو منګولو څخه راخلاص کړي. زخمیانو ته هم شفا ورکړي، زخمیانو ته هم شفا ورکړي. موږ ته د سعادت ژوند، د شهادت مرګ را نصیب کړي یا کریم یا رحیم. یا رب په دغه محفل کې چې سره ناست یا رب ستا د دین په خاطر زموږ آخري محفل مه ګرځوي یا رب العالمین. یا رب العالمین ستا د دین په خاطر به بار بار سره جمع کړي یا رب. په دغه مینه محبت مو سره مړه کړي، په دغه مینه محبت مو سره شهیدان کړي یا رب العالمین. په دغه مینه محبت مو دوباره د آخرت په محفل کې سره راجع کړي. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله.